السلام علیکم. یو بیروزګاره سړی و. یو ورځ ټول کور والا کېنول، مور پلار بچي لور ښځه، او هغوی ته ووایي چې داسې چل به وکړو چې را روان کال به دا مور پلار حج له ولېږم د خیره. بچو ته یې ووایي چې بچي تاسو له به نوی موټر والمه. ښځې ته یې ووایي تا له به یو امیل والمه جوړ کړمه، او د خپو پازیب بدله جوړ کړمه، ټیکه بدله جوړ کړمه، والی بدله جوړې کړمه. لور ته یې ووایي چې بچي واده خو دې پته نه لګي، خو تا له به جهیز جوړ کړمه. او بچو ته یې ووایي چې کیدی شي را روان کال مو د یورپ په ټور بوځمه. ښځې بچو مور پلار ټولو ورته هسې وران وران کته چې دا سړی څه خبرې کوي. نو بیا یې تپوس وکړو چې بابا مونږ کره خو اوړه درک نه لګي، د نیکه بابا دوایانې په قرض راوړو، زمونږ فیسونه 6 میاشتې وشوې شارټ دي، تا سره په جیب کې روپۍ نشته، او ته دا داسې خبرې کوې چې را روان کال به داسې داسې وکړو، دا به څنګه کېږي؟ نو هغه ورته وایي بچی کو چا قرض راکړو نو دا ټول کارونه به پکې وکړو. دغه مثال زمونږ د دې حکومت پرون د بجټ پیش کولو والا دی. د 14,000 ارب روپو بجټ پیش کو، او په خزانه کې صرف دی 4 ارب ډالر. نو 4 ارب ډالر چې نن سوا په 300 کې ولا ضرب ورکې نو 1200 ارب ډالر شوي، او خبرې کوي د 14,000 ارب روپو د خرچو. په دې کې تیر کال زمونږ چې د ټیکس آمدني وه هغې کې هم کمې راغلی دی، هغه 15,000 ارب نه دي راټولې شوي، او را روان هدف یې ښودی دی 9,200 ارب روپۍ. نو دغه زمونږ د اسحاق ډار صاحب مثال دی چې پیسه یوه په خزانه کې نشته، او خبرې هغه کوي چې حیران به شي ورته، او وایي کو چا قرض راکو چا مدد دوستانو ملکونو کو، دا اعلانات به کوو. دویمه اعلان یې کړی دی چې سرکاري ملازمین له د 30 نه د 35% پورې اضافه کړي. ډیره ښکلې خبره ده، مهنګایي ډیره ده، پکار ده چې تنخواګانې ولا ډبل کی. خو سوچ وکړه چې په پاکستان کې خو صرف 10 لکه سرکاري ملازمین دي، او 10 لکه له ته ژوند په سهولت کې، او 25 کروڑ خلک چې تباکو مهنګایي هغوی دپاره هېڅ پیکیج نشته، هغوی باندې بجلي ګرانه شوه، ګیس ګران شو، هر شی ورته ګران شو. نو دا ډرامې ټول عمر زموږ د سیاستدانانو کړي دي. اسمبلی ممبرانو له مراد سیوا کړه، د الیکشن دپاره 10 ارب روپۍ نشته، او 87 ارب روپۍ ترقیاتي خپل ممبرانو له ورکړه چې په خپلو حلقو کې کار وکړي چې تاسو الیکشن کې د ګټې څه پوزیشن جوړ شي او کمیشن یې مو جوړې شي. نو دغه حل زموږ د هغې قرضداري سړي دي چې د یورپ دورې په خلکو کوي، خو پیسې یوه نشته، کو چا قرض راکو بیا به ته. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.